أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. سورة روم شروع. مخی آیاتونو کے دلائل د توحیدو مخی تخویفو کافرانو تا مسئلہ بیان شوا ورپسی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وآغا تسلی کے یو خبرہ دام کئی کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یقیناً تمڑو تنشی آورولے دا کافران خدا سیدی لکا دا مڑو پشان پا حق دا قرآن او دا سنت کے پا حق دا ایمان کے دا خو زمانگا پختو کے ام خلق دا خبر کئی بازے کی دا خبرہ پدی انداز بانی کئی چی مشورم دادا چی اورینا مڑے پزان بانی پوئی گی نا مڑے جواب نشی ورکولیں نو بازی وقت کی سڑے خبر کئی کلا دروازہ اٹھا کئی نو الگا تاسو وزان مړی جوړ کړل اړو جواب نو ورکوي تاسو ګوره چې مړی ک اورینا دا خبره هم عام طور باندې مشهور ده پرون په دې باندې سبازي خبرې شي وي دا ټولو ائمو دغه مسلک ده قرآن کریم کے چی سنگدی انکا لا تسمع الموتا یو خبرہ دا مڑو دا دویم خبرہ دا کافرانو دا نو دا آیتنا معلومی گی دا چی مڑی ناوری تو مڑو تا نشی اورولے او دویم خبرہ دا چی کافران چی ناوری نو دا حق ناوری نور خو اوری لکه کون سڑے دے نو کون دانا چی قرآن با ناوری نور خبری با اوری نا کون وی دیتا چی حس با ناوری لیکن چی کافر سرے تشبیح ورکرلا دا کافر تشبیح دا کون سر ورکرلا نو داغی مطلب دا چی کافر خو نور خبری اوری خو حق ناوری دا مړو سرم تشبیه ورکړلا په دې باندې چې مړی اسم ناوري تو ته اسم نشي اورولې لیکن کافر چې ناغه نور خبره غوتا اورولې شي لیکن چې ناوري ناغه حق ناوري تو ته حق نشي اورولې حق په نشي مناواله او دا خبره هم زمونږه په بعض خلکو کې یی کلا ټلیفون کوي ٹیلیفون مائے خبری کیگی خبر بخاوری او چې ورپسې خبر ہو کے دا مقصد زما پیسے پکار دی پیسے راولی گا اغال تکی آوئی آواز نہ رازی ستا خبر از ناورم زپی نپوئے گم تسوے آوئی ورے گا زب بلزی تا بدلے گم زلو گوڑے یہ اچت زیت ورخیجم آگے تو چوت نا آسمان تا گوخی جو خمات آواز نہ رازی ستاد آواز زناورم
ولې خبره دغه ده ته چې کوم خبره د پیسو کې نو د پیسو د خبره زناورم مړې ده دا کافر دي نو کافر ته کته هر څه خبره کې نو هغه اوري خو که حق ورته نو ناوري کته د په لاؤډ سپیکر کې شروع کې نو بیا یې ناوري مطلب هغه منی نه چې کافر خبره ومني دا کافر دغه حال ته رسیدلی چې دی اوري نه نو د مړو سره تشبیه ورکړل نو مړې بالکل ناوري او کافر چې نو هغه نوري خبري اوري خو د حق خبره ناوري د کون سره تشبیه ورکړل نو مطلب کون خو هیڅ ناوري او کافر چې نو د حق ناوري نوري اوري دغه سي هغه سعودي کې چې ده هغه ته چې نوري خبرې کې هغه اوري خو د پیسو خبره چې وته کې هغه بیا ناوري وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم دارنګه لوند ناغه ته هوته لار نشي خوده دا کسان دي د حق نړاند دي نو حق وته نشي خوده دلته یو خبره دام راضي انك لا تسمع الموتى تو تنشي اورولې ولې پای کې خپل اختیار اورېدو صلاحیت نشتی تو تنشي اورولې کله کله الله خبر راشي چې الله اورولې شي کنه شي اورولې نو الله وګټي ته اورولې شي الله هر شي ته اورولې شي خدا الله دا اورولو داغه پته نه لګي چې الله کله غواړي کله نه غواړي نو الله یک چاته اوري چاته نه اوري ادا الله خو خدا نو چې کوم کې دا الله مشیتی نو داغه د وجنا دا فیصله نشي کولای چې او دا بدغه سکیږي الله اورولې شي الله اوري نو همیشه اوري نه دا فیصله نشي کولای بعض علماء داغي رائے دادا کمزه کې چې حدیثو کې راغلی اوریدل الت اوري کمزه کې چې ندی راغلی نو بس عام مړی ناوري دا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه خبرم دا هغه دا وی چې کمزه کې حدیثو کې راغلی چې اوري یا اوریدل یالت اوري او کمزه کې چې نشتی مطلب عام مړی چې دین هغه ناوري هغه عام قانون دا ده چې مړی ناوري لیکن پدې کې مستثنیات شتي نو دا عقیده ځان ساتل پکار دي کله ته دا وې چې مړی اوري نو بیا به حکم چې ذهني طور باندې کمزوري دي ناغه بیا دا وې چې الګه اوري اجازه غواړته نه دغه دا اورېدو د مسلې نه بلار شي خبره بشر تورسي نو خبره بوران شي اوس دې آیتونو کې تذکرہ د دې کوي بیا دا دلیل پیش کوي په توحید باندې ورپسې د قیامت تذکرہ کوي د قیامت سبازه حالات ذکر کوي قیامت ورځ بشي نو یو سره د قیامت پر ورځ باندې بیا وې زوس ایمان راوړم زه عذر پیش کوم نو دا عذر پیش کول دا بوله فائدہ نه ور کوي دیله به وخت نه ور کول کیږي چې دې عذر پیش کی قران کریم کې الله امام مثالونه بیان کړلی بیانونه می کړلی لیکن چې څوک منی یاغي د پاره فائدہ ده او چې څوک نه منی داغي د پاره نقصان ده چې یو سره نه منی اخره پورې نه منی یو وخت پورې چې خبره ورسی الله په مهارو لګي دا خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا تسلی ور کوي مبلغ ته تسلی ور کوي سورت په دغه آیاتونو باندې به ختمي سورت کې غټه واقعا سورت ممتاز ده په واقع د رومیانو باندې دارنګه سورت کې خبره ذکر کړی و د ربا د سود چا په دې انداز باندې په نور زینو کې نشتی الله الذي خلقكم من ضعف
الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو د کمزورتیانا. بعض قرآنونو کې بضعفن همي دلته کې دا درې سے راغله ضعفن ضعفن او بیا وی ضعفن. دا په زور سره ویل کیږي او په پیخ سره ویل کیږي. نو الله الذي خلقكم من ضعف، الله غزاد ته چې پیدا کړی تاسو د کمزورتیانا یا من ضعف. د کمزورتیا معنی یو ده، کمزور ہے د کم زینا پیدا کمزورتیانا. اول کې سمره وې کمزور ہے، رستو طاقت راغې، آخر کې بیا کمزور ہے. ثم جعل من بعد ضعف، بیا ګرځول رستو د کمزورتیانا قوتن طاقت. ثم جعل من بعد قوة، بیا ګرځول رستو طاقتنا ضعف و شیبا کمزورتیا او بډاواله. یخلق ما یشاء، پیدا کی اللہ سچ غواړي، وهو العلیم القدیر، اللہ دے پو قدرت والا. اول کې پیدا شو نو کمزور ہو، پخپل د پاسېدو نو، پخپل د خوراک نو، بل به ولا خوراک ورکاو، بل به کې پورتکاو کتکاو. دا ټول سيزونه سچې دي، دا ټول د خلکو مخې ته دي. کمزور ہو، رستو رو رو طاقت راتو راتو رو رو کیناسته شروع کړو، بیا تولان شروع کو، خپاړې شروع کړې، او رستو ودرېدې شروع کړو، بیا رستو رو رو منډې شروع کړې. په بدن کې طاقت راغې، بیا کله د لاس اوچتای او لاس کا ځان سره یوځه کې وای دا خو سټیلی باډي دا، کله وای ما زما مقابله بسوګو کی، تکبر او فخر غرور پاگے کے راشی. من بعد ضعف قوتن، دا کمزورتیان رستو طاقت راغے. ثم جعل من بعد قوت، نو بیا گرزول لے اللہ رستو دا طاقتنا ضعفن کمزورتیا و شیبا او بوڑاوالے. نو چکل طاقت راغے مکمل شو، حتی ورسید بیا رو رو تنزل شروع شو، رو رو کمزورتیا راتلا 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 کمزور شو. بیا پاسې ده کې ناشته نشي، چې کله کینی پاسی هاي وای کوي، رکوع نشیتله، سجده نشیتله، پاسې ده نشي کې ناشته نشي، پلاری چیزین ځان له هاي وای. ضعف او شیبا کمزورتیا بیا راغله. دینا دا دومره انقلابات د پکې راغله. ځان سیده کا، ځان او پیژنا، اللہ پیجنا، دا اللہ بندگیو کا، اللہ تعاجزیو کا. یخلق ما یشاء، پیدا کہ اللہ سچ غواړي، وهو العلیم القدیر، اللہ علم والدے قدرت والدے. دا سچی کرلی سچی کیگی ټول اللہ کئی، اللہ تا پتا دا. ویوم تقوم الساعة، پاورز باندې چې قیامت بقائم شي، یقسم المجرمون، مجرمان بقسمون کئی ما لبسو غیر ساعتن، چنو پاتی شوی دی مگر لگ ساعت دی، ندی پاتی شوی دا لگ ساعت نا علاوہ. منگا دنیا کی لگ ساعت تیر کر لے، یا قبر کے لگ ساعت تیر کر لے. دا خبر جوان دے، برزخ جوان دے، دا دیر لگ دے. پا حساب دا قیامت کے دا دنیا جوان دا دیر لگ دے، دا آخرت دا حساب مطابق. بعضی چوئی 50,000 کال ورځ دا، نا 50,000 کال چې د تقسیم کې لګیای، نو چې دلته کې او یا اتیا کال ژوندي، او دا ټول دغه 50,000 کالونه ته 40 غنټې جوړې کې، او بیا هغه تقسیمه نو چې کله شپیت او یا اتیا کالا جوانی کے نو دینا با 2 منٹا 3 منٹا با دی جوڑی گی 100 کالا عمری کے نو سمرا بھئی دا دغی زمانگا دی گینٹو پا لحاظ سر چی آغا ورز سڑے سلیرشو گینٹو بائیں تقسیم کی، سلیرش زائے تقسیم کی، او داغی نا بیا تا منٹون راو باسی نو دا عمر با ٹول دا 2 منٹا بھئی نو مالا بیسو غیر ساعتین، نو پاتی شوی دی ما سوا دا یو ساعت نا، یو ساعت پاتی شوی دی نو. یا دا قبر دا برزخ جوان اغل لگ دے، دیر لگ دے. کذالک کانو یوفکون، دارنگی دیو
اړول کېده د حقنا. وقال الذين اوتوا العلم ويبا کسان چې علم ورکړی شوی دی ول ایمان او ایمان ورکړی شوی دی لقد لبستم فی کتاب الله یقینا تاسو وخت تیر کړل د الله په کتاب کې لا یوم البعث د قیامت د ورځې پورې فهذا یوم البعث نو دا د قیامت ورځ ده ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو چې وای پوی دینا فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم نو په دا ورځ باندې اس پیدا بنور کې هغه کسان چې ظلم کړل دا غي عذرونه پیش کول ولا هم یستعتبون او نه د دې عذر قبل ولکیږي د دین بعد طلب د توبې نه کول کیږي چې دې توبه وباسي دې د دې عذر دې قبول شي د دې عذر اورېدل کیږي بنا یو سره عذر پیش کې ما ته د عذرو ما د حق ولې نه معنا زه معذور او مکنه ما ته عذرو دا عذر قبليږي نه عذر اورېدل کیږي نه ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل او یقینا بیان کړل موږ د خلکو د پاره په دې قران کې د هر قسم مثالونو نه ولئن جئتهم بآیه کچر راوړي ته د خلکو ته نخا ليقولن الذين كفروا خامخوي با کسان چې کفر کړل نه انتم الا مبتلون نه تاسو مگر باطل پرس تاسو دا څه پیش کړل دا باطل لوي پس باندې پويږي نه د به حق تا دین تا دا الله آیات تا هغه د قران کریم آیات تا دی وای دا باطل له کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا يعلمون دارنګي موار لګي الله په زړه کسان باندې چې نه پويږي فاصبر نو تصبر کوا الله تسلی ور کوي ان وعد الله حق یقینا دا الله وعد رښتونی دا ولا یستخفنک الذین لا یوقنون او بے صبر نکی تعالی را کسان چې یقین نلري او ته بے صبر نکی رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه حوصله داغه هغه صبر ادا سي چې مثالی صبر دینو سره ته څه ویلې شي داغه مثال نشي پیش کولای مخکینی پیغمبرانو نو هغه ټیک دا تکلیفونه برداشت کړلی سختۍ برداشت کړلی لیکن آخر کې وی الله تباہی کې نوح علیہ السلام خبره کې سره ګوري ناغه کې موي یا الله په دې ازمکه په مخ باندې یو کور د کافر پاتې نه کې رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا یا الله یو کور پرې نه دی یو تن پرې نه دی نور پیغمبرانو هم خیره کړلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم یو تکلیف ګوره نو آخر کې کوي چې ملائک راضی خیره او توکا طائف واقع کې راضی خیره او توکا اینا دا نه پوي بل احد کې راضی خیره او توکا رسول الله صلی الله علیه وسلم کینی لا سوچتای لیکن ویا لا ہدایت وتو کی نه پوي خیر نه کوي چې وای تباہی کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلین وتل او داغي تباہی نوا لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی و لا استخفنک الذین لا یوقنون دا خلک ته به صبر نه کی چتا صبر د نوان اخلی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر هغه عجیب صبر ما وتا ته کی ما تاسو مخکینی پیغمبرانو واقعات مونږ ته مخې ته دي مخکینو پیغمبرانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان دي صبر نه کړي یا الله هدایت وته وکي نه پويږي دی ایمان راوړي د دې اولاد به ایمان راوړي نه دی ویلي یا الله تبای کی خبر خلاص شي مګه ته وزګار شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا نه وي یا الله تبای کی نه وي مخکینا آیاتونه پاتې شیو ومن آیاتی یا یرسل الرياح
شپږ څلوېښتم آیات ومن آیاتها یرسل الریاح مبشرات دا الله د نښونه دا دی چې رالیږي دا وکنه دا نو ویلی شي ومن آیاتی دا اللہ دا نخنا یرسل الریاح چرالیگی هواگانی مبشرات زیر ورکون کی ولیو چی دا پادش تاسو لزیر در کی ولیوزیقکم من رحمتی او دا پادش چو سکے تاسو باید خپل رحمت نولی تجری الفلکف بی امرہی او دے دا پارا چو چلی کشتے دا اللہ پا حکمانی ولی تبتغو من فضلی او دا پادش طلب کوئی تاس دا اللہ دا پزن ولعلکم تشکرون دا پادش تاس شکر و باسی ولقد ارسلنا من قبلک رسولا یقینا لگلی منگا ستانا مخی رسولان الى قومیم قومون دا غیتا فجاهم بالبینات نراغلی واغیتا پوازی دلائل مانی فانتقمنا من اللذین اجرمو نو انتقام واس منگ دا کسانو چی جرمون اکڑی وکانا حقا علینا نصر المومنین او دا حق دے منگ بانی امداد کول دا مومنانو اللہ اللذی یرسل الریاح اللہ غزات تجرالی گی آواغانی فتصیر صحابا نو چتے وریزو لرا فیبسطو فی السما نخوری پاسمان کے کیف ایشا سنگ چو غواری اللہ ویجعلو کسفن او گرزی آغی لرا لاندے باندے او گرزی آغی لرا تہی تہی فتر الونق یخرج من خلالی نوینیتو ساس کو دباران لرا چراوزی دمز دینا فیضا صاحب بھی من یشاو نو کل چو رسی اللہ دے لرا چال چو غواری دا قلو بندگاہن نظام یستبشرون پا دغو کی دی خوشاری کون کی خوشاری کئی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ كَنِهُدِي مَخْيَ دِينَا أَيُّنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ د لَمُبْلِسِن مَخْيَ د نازل دون مخْيَ در آوریدو پدیبانے د باراننا لَمُبْلِسِن خامخا ناؤمیدی کون کی فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ نو گورا آثارو در رحمت دا اللہ تا کیف یحیی الارض بعد موتها سنگ جوندی کے اللہ اسمک رسد وچیدو د دینا ان ذالک لمحیی الموتى یقینا دا خامخا دا واوری دا دی دا طریقہ دا لمحی الموت دا خامخا لا بجوندی کی مڑو لرو هو علا کل شین قدیر اللہ دے پارشمائی قدرت لرون کے ولئن ارسلنا ریان کے چرہ لے گلے منگا ہوا فراہو مصفران لدلیو دی خلق لرا قتل بدی خلق آغل رزیار لظلو من بعد یکفرون خامخا شیبو دی رست داغین انکار کون کی لم یکفرون کفر بیکاو فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى يَقِنًا تَمُڑُ تَوْرَوَلْ نَشِي كَوَلَي وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَاءُ نَشِي آوْرَوَلَي كَنُوَ تَبَلَنَا إِذَا وَلَّ مُدْبِرٍ کلچو گرزی دی شاکہ ان کی وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَانِ ضَلَالَتِهِمْ وَنَيْتَ لَارْخُودٌ کے اڑندو تداغی تو گمراہینا ان تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ تَنَشِي آوْرَوَلَي مگر آچات چیمان لری پایتون زمنگ فَهُمْ مُسْلِمُونَ دی غاڑک دی اللہ تا غاڑی خودن کی اللہ تا اللہ الذی خلقکم من ضعف اللہ وذات تج پیدا کری تاسو د کمزورتیانا ثم جعل من بعد قوت ضعف قوتا بیا گرزول رستو کمزورتیانا طاقت ثم جعل من بعد قوت بیا گرزول رستو طاقتنا ضعفا کمزورتیا و شیبتا او بڑا والے یخلق ما یشاء پیدا کہ اللہ سچ غواړي وهو العلیم القدیر اللہ دے پو قدرت والا وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَةُ پارد مائش قیامت بقائم شی يقسم المجرمون قسمون بقی مجرمان ما لبسو غیر ساعتین چنو پاتشی دی ما سوا دیو ساتنا کذالک کانو یوفکون دارنگی دیو چیاڑا ولے کیدو وقال الذین اوتوا العلم ویبا کسان چی علم ورکڑے شید و ایمان ورکڑے شید لقد لبستم فی کتاب اللہ یقینا تاسو درنگ تیر کرلے وقت تیر کرلے دا اللہ پا کتاب کی الى یوم الباس دا قیامت دو رزی پورے فہذا یوم الباس دا دا قیامت رز دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو وی دا سی چی نپوئی دی فیوم ایت اللہ ینفع اللذین ما ظلموا معذرتهم نو پدا رز بانی فیدہ بنو کہ آکسان نشی ظلمی کرلیم عذر پیش کول دا دی ولا هم یستعتبون او نب دا دی عذر قبل ولیکی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ یقین بیان کړي موږ خلقو د پاره په دې قرآن کې من ګولي مسل دا قسم مثالونه ولئن جئتهم بآيَةٍ کچر راوړت دي تا یو نخا لا يقولن الذين كفروا نخامخا ويبا کسان چې کفر کړي نه انتم الا مفتلون نه تاسو مگر باطل پرس كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون دارنګي مور لګي الله پسنو دا کسان باندې چې نه پويږي فاصبر نو تصبر کوا ان وعد الله حق یقینا الله وعد حق رشتنی دا ولا یستخفنک الذين لا یوقنون
او بے صبر نه کی تعالی را آکسان چې یقین نه لري په الله یقین نه لري په قیامت یقین نه لري. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اخر دعوانا الحمدلله.